د مولیانو او د مفتیانو په دغه کې نه راتلو، خو چې موږ د ځای په ځای د غټو غټو علماو سره رابطې وکړلې، د هغوی په اجازت، د هغوی په وساست باندې، د پیر ګوهر علي شاه صاحب په وساست، د هغه نه موږ د دې پروګرام اجازت واخیست. دغه شانتې نورو مفتیانو بعضې خلک چې د کمو انبیاو ځان نه ذکر کوي، ګورو نانک، بابا نک، پلانې، لږ وګورئ تحقیقات د دې متعلق علماو لیکلي دي چې دوی پسې به هم سپکې سپورې، نه به تکذیب کوي او نه به تصدیق کوي، نه به دا وایي چې دی پیغمبر دی، نه به دا وایي چې دی پیغمبر. ځکه چې عربو کې دا یو نبی راغلی دی، نور خو ټول په عجمو کې تیر شوي دي. کیدی شي چې یو سړی نبی وي او ما او تعالی پته نه وي او ووایو چې یاره جي پلانې قوم والی چې یادوي هغه موږ نه منو، هغه وي حقیقت کې د الله رسول، نو ته به دا وایي چې نه جي موږ یې نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو. کم سیس چې الله حکم ورکړی دی هغه منم، نور نه ټول امت نه منم. رسول الله ولې منم؟ رسول الله ذاتي طور باندې نه منم، نه مې د تره زوی دی، نه مې د ماما زوی دی، نه یې پېژنم. ولې منم؟ الله ویلي دي چې وایي منم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی، نه ته که د رسول الله د عشق چغې وایې تم دا نسبت زړه کې راوله چې زما رسول الله سره مینه ځکه ده چې د الله نبي دی. عربو کې بلا شي خلق تیر دی، عبدالمطلب د ده نیکه تیر دی، موږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و، موږ یې نه منو. پلار یې عبدالله و، موږ یې نه منو. مور یې امینه واړو یې منو نه. چا اوسه پورې ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړې؟ چا ویلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما مسلمانانو پښتنو ورونو السلام علیکم. د سلام نه پس په سوشل میډیا باندې مفتی منیر شاکر چې کوم دی هغه بکواسات کوي او ګستاخیانې د هغه دا دومره ډېرې شوې، اعوذ بالله معاذ الله. که هغه چېرته عام سړي وکړه نو د هغه کور هم سوځي او د هغه قتل هم واجب القتل دی. نو چې څنګه د عام سړي دپاره، د امي دپاره چې څنګه وکړي، خاکه وکړي، یا مطلب چې د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي څوک وکړي نو هغه د هغه قتل واجب القتل دی. نو څنګه چې د امي دپاره دغه شانتې دی، نو معاذ الله اعوذ بالله. نو دغه شانتې مفتی منیر شاکر چې څومره ګستاخانې وکړلې په 2021 کې راته ګورو نانک هم راته مسلمان کو، او د نبي علیه السلام د والد صاحب او د هغې د والدې صاحب باره کې چې د کوم الفاظ استعمال کړي دي، د نبي علیه السلام په شان کې چې د کوم الفاظ سخت سخت او ګستاخانه استعمال کړي دي، د قتل واجب القتل دی. چې څنګه د درې خلکو مسلمانانو د پښتنو سره د کومې لوبې، د کوم هغه خویندې میندې هغه د ده د لاسه په لړزان شولې. دا یو فساتي سړی دی، دا د مسلمانانو دپاره د KPK د خاورې دپاره یو غټ ناسور دی. دا چې چا ونیو او دا چې دا کم دته چې په کم جومات کې دا کم بیانات کوي او دا کمې مسلې کوي، دته چې دا کم ناست دي سبحان الله او دا آوازونه ورته کوي چې وا وا ها ها، په دوی دم نالتي د قتل واجب القتل دی. دا چې چا ونیو دا لیونی سپی دی، دا واجب القتل دی. که الله مالم په ګوتو راوستو انشاءالله زه پسې خپل سټرګل هم کوم، خو زه د پښتنو ته د دیوبند عقیدې د خپلو مسلمانانو ورونو ته وایم چې د ده بیانات مه ګورئ. د ده نه مولانا طیب صاحب بخپله بایکاټ کړی دی چې هغه پنجپیری دی، دا پنجپیر کې مایله دی او هغوی ته په خپله بایکاټ کړی. دا یو لیونی سپی دی، یو مردار، یو موچړ سړی دی، یو ظالم، یو مشرک سړی دی. د ده قتل چې کوم دی دا واجب القتل دی. لہذا موږ د مولیانو او د مفتیانو په دغه کې نه راتلو، خو چې موږ د ځای په ځای د غټو غټو علماو سره رابطې وکړلې، د هغوی په اجازت، د هغوی په وساست باندې، د پیر ګوهر علي شاه صاحب په وساست، د هغه نه موږ د دې پروګرام اجازت واخیست. دغه شانتې نورو مفتیانو سره مختلف علماو سره موږ رابطې وکړې. نو موږ له اجازت راکړو چې یا واقعي چې دا مفتی منیر شاکر چې کوم دی نو دا ګستاخانه دی، دا ګستاخ دی، د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي، د هغوی د والد صاحب او د والدې صاحب په شان کې ګستاخي، د ده قتل واجب القتل دی. لہذا زما چې څومره دا ورونه، زما چې څومره دا خبرې دوی اوري نو د ده دا قتل چې کوم دی دا واجب القتل دی. دا زر تر زره مردار کوي، ځکه چې د لیوني سپي ټیم چې کوم یې هغه لږي او انشاءالله د الله ته مقرر او الله ته منظور دا به کېږي هم دغه شانتې. خو زه دغه پښتنو دې غویرو خلکو ته وایم چې په کوم ځای کې دا چې کوم ځای کې بیانات کوي، دا چې کوم ځای کې کینی، دا چې کوم ځای کې دغه کېږي، نو زه دغه پښتنو ورونو ته وایم چې د ده دا بیانونه، د ده دا پروګرامونه دا مه ګورئ، ځکه چې
د قتل واجب القتل دی او دا چې کوم دی دا کافر دی مشرک دی او دا چې کوم دی ګستاخ دی د نبی علیہ السلام باندې نازل شوی کتاب په نبی علیہ السلام باندې چې کوم کتاب نازل شوی قرآن مجید د هغې باره کې چې د کومې ګستاخانه خبرې کړي دي او ګورو نانک پلار یې راته لابیل مسلمان کو چې پته نه لګي دا د په مور سور شوی او که څه حساب نو الله دې معافي وکړي نو دا دغه شان فضول بکواسات کوي نو زما لحاظه دغه پښتنو ورونو ته دا میسج دی دا دعوت هغوی ته ورکوم چې د چا په جومات کې د چا په کلي کې دا پروګرام کوي او مسائل کوي نو دغه پښتنو دغه مسلمانانو ورونو ته زما دغه دی چې دا د دغه ځای نه سر تې ووښئ او که سر تې نه شئ والی نو دا د دغه ځای نه ذله بدر کوي د دغه ځای نه یې ورک کوي دا د خپل د تحفظ دپاره کله یوې دغه ډلې ته ننوځي کله بلې ډلې ته ننوځي او هلته دغه شان فساوات جوړ کړي پته نه لګي چې دته د کوم ملک نه فنډینګ کېږي نو زما پښتنو ورونو زما مسلمانانو غیرتو پښتنو ورونو په نبی علیہ السلام باندې قربان شوي ورونو او د نبی علیہ السلام په شان کې چې ګستاخي کېږي موږ به انشاءالله ټول A to Z راوځو او د هغې خلاف به موږ دغه شان موتړان دغه شان کافران او مشرکان چې کوم دی هغه به موږ جهنم ولځی کوو انشاءالله دا خبرې چې کومې دي دا به لږې جذباتي خو دې پښتنو ورونو ته پکې میسج ورکوم چې دې موچل ته زما دا خبرې ورسوئ دې مشرک دې ګستاخ ته زما دا خبرې ورسوئ په لوی الله م سپارمه او د دغه ځای نه ذله بدر کوي که د مرګ وس هم پې نه کېږي نو د دغه ځای نه ذله بدر کوي په لوی الله سپارمه سلام علیکم